بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو سر په سلسله کې دا زمونږه 33 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د اذ ثبت والا قانون بیانو. تدین مخکې چې کوم سلور قوانین مونږه ذکر کړل دا غي تعلق د باب افتعال د فا کلمې او د تای افتعال سره هم دغه سي تدی قانون تعلق هم د باب افتعال د فا کلمې او د تای افتعال سره دی. تدی قانون حاصل او خلاصه دا ده چې کله د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې ثا واقع شي نو پدې کې درې صورتونه ویل دا جایز دي: اظهار او د دواړه طرف نه ادغام کول. مثلا کله چې ثبتا دا مونږه باب افتعال تبوت نو د ثبتنه مونږ سره جوړ شو اف ثبتا. نو اف ثبتا دا سی ویل یعنی بغیر د ادغام نه دام ټیک دی او پدې کې د دواړه طرف نه ادغام کول دام ټیک دی. یو طرف ادغام دا چې مونږه تای افتعال دا مونږ پسا سره بدل کو. تای افتعال دا پسا سره بدلول دا جایز دی، لیکن کچری دغه تای افتعال دا مونږ پسا سره بدل کو نو بیا د سا پسا کې ادغام کول دا واجب دی. نو د اف ثبتنا مونږ سره جوړ شو اف ثبتا، بیا پدې کې ادغام کول دا واجب دی. نو د اف ثبتنا مونږ سره جوړ شو اف ثبتا. او دغه سي دغه ثا پتا سره بدلولم سدي جایز دی، لیکن بیا تا پتا کې ادغام کول دا واجب دی. نو بیا به اف تباتا دا کدی کې چې کله مونږه ثا پتا سره بدلو نو مونږ سره به جوړ شي ایتو تباتا، او تدینه بعد اوس ادغام کول واجب دی نو مونږ سره به جوړ شي ایت تباتا. لیکن په دې صورتونو کې د ایت تباتا دا صورت اولا او بهتر نه ده. بهتر دا ده چې مونږه دا یا ایف تباتا وایو یعنی په اظهار سره وایو، او یا مونږه په دې کې تدې طرف نه ادغام کو چې تا مونږ په ثا سره بدل کو او بیا په سا کې ادغام کو مونږه اف ثبت وایو. اف ثبت ویل اگر چې جایز دی لیکن خلاف اولادی. نو تدې قانون حاصل او خلاصه دا شو چې کله د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې ثا واقع شي نو پدې کې درې صورتونه ویل جایز دي. اظهار هم پکې جایز دی او د دواړه طرف نه ادغام کول دام جایز دی، لیکن په دغه ادغامونو کې یو صورت دا بهتر او اولا دی او بل صورت دا بهتر او اولا نه دی. بهتر صورت دا دی چې مونږه تا په ثا سره بدل کو او بیا سا مونږ په سا کې ادغام کو او مونږه داسې وایو چې اف ثبتا. اتبتا ویل دا اگر چې جایز دی لیکن خلاف اولادی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.